وړاندې زه د میډیا د ملګرو او بیا زما مخې ته د شب قدر کوم د قصابان چې کوم راټول شوي دي یا د ضیا جان چې دلته موږ له دعوت راکړو بیا د صدر صاحب زه ډېر زیات مشکور یم او ټولو ته د مینې د خلوص السلام علیکم. دا کومه مسله کې چې موږ او تاسو راټول شوي نو واقعي دا مسله په سوشل میډیا باندې راوچته شوې ده او دا صحت دا زمونږ هر سړی په خپل صحت باندې خفه کېږي او هر سړی دا غواړي چې صحتمند یم. دا کومه بیماري دا کومه وبا چې په دې څاروو کې ده نو دا د تشویش خبره ده. په دې باندې موږ وختاً په وختاً ایچ صاحب سره خبره هم کړې ده او په دې کې ما 400 ډي صاحب سره هم خبره کړې ده. په هغې کې ما یو پروګرام شروع کړی انشاءالله کري چې دغه څاروو ته به په شب قدر کې موږ هغه ټیم به راځي او هغې ته به ویکسین ورکوي چې یاره دا بیماري کنټرول شي او نوره زیاته نه شي. دلته خلک دا یو خبره کوي چې یاره ورلډ هیلث ارګنایزیشن هم یو رپورټ جاري کړی دی چې یاره دا کومه بیماري ده نو د دې نه انسانانو ته نقصان نه رسي که هغه د هغې پی استعمالوي یا کم څاروی بیمار شي نو هغه خو ظاهره خبره چې د هغې علاج به خلک کوي خو څوک حلالوي نه. خو زه دا یو خبره کوم چې دلته زموږ دا څومره قصابان دي نو دا موږ واړه راغټ شو دا قصابان دلته حلالي کوي. دا ما ته پته ده چې دوی ګوټ څاروی هم اخلي نو په هغې کې دوی تحقیق کوي اول خو یې اخلي نو چې اخلي یې نو دا د دې ځای باشندګان دي او دا د دې ځای خلک دي نو دوی به انشاءالله کې دلته غلط کار نه کوي او دوی غلط کار کړی دی. څومره که تاسو وګورئ په دې شب قدر کې دلته ډېر زیاتې مسلې دي او دغه مسلو کې موږ لږ وختاً په وختاً هغې کې موږ خپل کوشش جاري ساتلی خپل کوششونه کوو چې یاره موږ د شب قدر کې دا هسپتال هم فیسیلیټیټ شي او زموږ دا کالجونه دا سکولونه دا روډونه نو دغه حساب زموږ د صحت دا زموږ یو اولین ترجیح ده چې یاره زموږ د معاشره صحتمند دی. په هغې کې دا زموږ قصابان وروڼه چې کوم دي دوی دا وایي چې یاره موږ په سوشل میډیا باندې یو پراپیګانډا شروع ده چې یاره دغه څاروي دوی حلالوي او دغه څاروي دوی دلته په بازار کې خرڅوي نو دې خبره کې حقیقت نشته دی. په دې کې زما ایچ صاحب سره هم خبرې وشولې دلته موږ سره ډاکټر صاحب هم ناست دی او باقاعده به که د دې نه مخکې زه دا یو خبره کوم دا قصابانو زما ناست ما سره ضیا جان ولاړ دی صدر صاحب ولاړ دی که چېرته غلط څاروی په دې قصابانو باندې ثابت شو یا دوی حلال کړي یا چاته پته چې دوی حلال کړی دی نو اول زه دا خبره کوم انتظامیې ته هم کوم ایسي ته هم کوم ډي سي ته هم کوم چې بالکل دا ونیسئ دا بالکل ماف نه کوي او دا 1 لک روپۍ جرمانه کوي او جیل کې هم بند کوي. خو زما دا یقین دی چې دا زما مخې ته کوم وروڼه زما ناستې دي قصابان دوی غلط کار نه کړی او نه کوي. په دغه سلسله کې موږ یو پروګرام زما نن ایچ صاحب سره خبرې وشولې سبا به 11 بجې انشاءالله کې موږ دا ټول ځو هغه سره بلته کینو هغې کې چې کومه زموږ ډاکټر صاحب دلته ناست دی به کله چې تاسو حلاله کوئ نو تاسو ته د هغې ټیسټ هم کوي ځکه چې څاروی تاسو حلالوئ د هغې نه مخکې د هغې ټیسټ کېږي چېرې دا ډاکټر صاحب وګورو چې دا څاروی ټیک دی نو بیا د حلالې قابل دی تاسو به هغه حلالوئ. په دغه سلسله کې زما ایچ صاحب سره خبرې وشولې نو انشاءالله کې خیر سبا به هغې سره موږ په دغه سلسله کې یو میټینګ هم کوو د ټولو قصابانو هغې سره به کینې هغه ایچ صاحب دا یقین دهاني راکړله ماله چې یاره تا ته به یو ډاکټر اني ټایم چې کوم ځای کې دوی حلاله کوي هغه ځای کې به تا ته ډاکټر ولاړ او ډاکټر به هغه څیز ګوري هغه به وایي تا ته چې او دا اوکې دی حلال یې که. نو زه د شب قدر عوامو ته یو خبر د میډیا په وساطت باندې کومه که چېرته تاسو ته پته چې یاره د پلانکي قصاب دا څاروی حلال کړو دا بیمار دی نو چا ته هم ضرورت نشته ما ته ووایه چې یاره د پلانکي قصاب دا غلط څاروی حلال کړو زه به یې چې چوته وایم زه به یې ایسته یم چې راشه دا سړی ګرفتار که دا صدر صاحب ولاړ دی خبرملا دا خبره کومه چې بیا د هغه ملګرتیا نه صدر صاحب کوي نه زه کومه ځکه چې هغه غلط څاروی حلال کړو په دې خلکو باندې غلطه غوښه خوري د هغه موږ ملګرتیا نه کوو. خو دا چې راغلي او دلته ناستې دي دا د دې خبرې یقین دهاني ده چې دوی غلط څاروی نه حلالوي نو دوی غلط کار کړی دی. نو په سوشل میډیا باندې یو پراپیګانډا شروع ده چې یاره دلته په شب قدر کې دغه بیماري او دا بیماري چې دا قصابان کیدی شي دغه حلالي کیدی شي نو د هغې دپاره دوی یو پروګرام جوړ کړو په هغې کې دغه ډاکټر صاحب هم ناست هغه هم تاسو سره انشاءالله کې هیري خپل خیالات هغه هم تاسو سره شریک کړي. خو زه دا خبره کوم چې یاره دا قصابان صاحبان چې کوم دوی ما سره ډېر ورځونه لګېږي دي په دې کې زموږ میټینګونه وشو په دې کې دوی سره زموږ خبرې وشولې دوی وایي چې موږ هر قسم چې څنګه که دا خلک راځي سوشل میډیا راولي او موږ څاروي حلالوو دوی ته موږ ورښیو چې دا روغ څاروی دی دا خپل هغه یو پرید دی عوامو ته وړاندې کړي چې یاره دې روزګار سره ډېر خلک وابسته دي دې روزګار کې ډېر خلک اخته دي څوک یې حلالوي او بیا د هغه حلالۍ نه پس د هغې لرې او د هغې اینه او د هغې خپې دې سره مختلف قسم خلک وابسته دي او په هغې باندې ډېر غټ اثر پرېوتی دی. نو دا یو خبره انشاءالله کې خیر زه کومه چې سبا موږ ایچ صاحب سره کینو کله چې په شب قدر کې څاروی حلالېږي نو هغه به د ډاکټر د میډیکل چیک اپ نه پس به انشاءالله کې هغه حلالېږي
او دې شب قدر خلکو ته په صفا غوښه ملاویږي د دې نه مخکې څومره شک او شبهات پیدا شوي دي هغه د هغه خلکو د عوامي رایې ده او به د هغې من قدر کوو کیدای شي هغې اورېدلي یا یې لیدلي دا هم موږ نه وي خو د دې نه پس انشاءالله کېږي چې تاسو په شب قدر کې کوم څاروی حلالېږي هغه به د ډاکټر صاحب به تاسو سره اوس مخاطب هم شي هغه څاروی به د ډاکټر صاحب د قلم نوزي هغه به د هغې میډیکل کوي هغه به د هغې ټیسټ کوي چې کلیر شوی به حلالي او هغه به دلته په شب قدر کې تاسو ته حلالي او تاسو به د هغه شب قدر د بازار نه چې کومه غوښه وړه انشاءالله هغه به بالکل فټ هغې کې بس نقصان نه شي دغه به پکې نه زه ضیا جان بهی ته او صدر صاحب ته وایم چې دوی بیا هم په دې خپلو ملګرو سره خبرو کړي که په کوم څاروي کې معمولي مسله وي چې دوی هغه څاروی د دوی خپل یو تنظیم هم شته چې دوی خپل تنظیم سره